د اورموړو تاڼې پولیس د قتل یو انټریس کیس ټریس کړی دی او په دې کې د مقتول رور چې کوم دی هغه گرفتار کړی دی. د حوالې سره د اورموړو تاڼې پولیس وینا دا ده چې په 5 اکتوبر باندې هغې ته د سوکنور نه یو بوریبند لاش میلو شوی. پولیس وایي هغه سره داسې څه دستاویز نه و چې د هغه پې شناخت شوی وي. پولیس وایي دغه تصویر دوی په سوشل میډیا باندې ورکړی او بیا د هغه شناخت وشو. د هغه نوم دی ایاز داود چواګوجرو. پولیس وایي کله چې د شناخت وشو نو بیا د دې فیملی سره چې دوی رابطه وکړی وی چې یاره دا نامعلوم کسانو وژلی دی او په بوری کې غورځولی دی. پولیس وایي دوی په مختلف خطوط باندې تفتیش کو. پرون پولیس د دې مقتول ایاز رور دی هغې شامل تفتیش کړی دی. پولیس وایي په ساینسي خطوط باندې چې هغې تفتیش شروع کو او څه شواهد هغې سره پراته او په هغې باندې هغې د ملزم ته مخامخ کېښوستل نو بیا د خپل جرم اعتراف وکړو. پولیس وایي د ملزم خپل جرم منلی دی او ویلي دي چې یاره د ده رور کوم دی مقتول ایاز ده به نشې کولې او هره ورځ به کله کور کې جګړې کولې کله به بار جګړې کولې نو د دغه جګړو نه دوی تنګ شو او دی ووجه او دا لاش په بوری کې بند کړ او ویې غورځو. دوی وایي چې چاته به پته ونه لګي.